السلام علیکم ورحمت الله. محترم ملګرو، ډیر د سوشل میډیا مرګري چې فیسبوک استعمالي، یوټیوب استعمالي او نور د ایپس استعمالي، هغه د دې شرایطونو اکثر ملګري نه دي خبر. نو محترمو، دا ډیر ضروری شرایط دي، د دې شرایطونو ځان خبر کړئ. اسینه چې بیا وروسته افسوس کوي، خو بیا به هغه څه فایده نه کوي هغه افسوس. نو هغه کوم شرایط دي، د دې شرایطونو ځان خبر کړئ هغه ملګري چې کوم سوشل میډیا استعمالي. او محترمو، د الله د رضا لپاره او د ثواب په نیت باندې در سره دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې ټولو مسلمانانو ته ټولو ته ورسیږي. که هغه د هرې پارټۍ والی، دا یو ضروري پیغام دی، دا ټولو ته ورسوئ. الحمدلله ما د خپل د مسلمانۍ حق ادا کو. اوس تاسو مرضي د مخکې شیر کوئ نه شیر کوئ، اورئ نه اورئ. نو راځئ د ویډیو طرف ته ځو. هغه کم شرایط دي، نو هغه شرایط په دې ویډیو کې ټول بیان شوي دي. راځئ ملګرو دا راسره واورئ. په فیسبوک د عالم بیان مخې ته درغې او تا شیر کو، ستا په وجه کو الله یو مسلمان اصلاح کو، ستا په وجه کو الله یو بنده جوړ کو، ستا پکې پوره حصہ ده، هغه به مخکې شیر کوي، ستا پکې ثواب کیږي. هغه به مخکې شیر کوي، ستا به پکې ثواب کیږي. د دنیا خلکو ته به ورسیږي، خو د یو عالم په خبره چې دنیا یې اوري تاله به الله ثواب درکوي. موږ د عالمانو بیانونه نه شیر کوو، موږ په خپل فیسبوکونو باندې فسق او فجور شیر کوو، موږ په موسیقۍ شیر کوو، موږ په غانې بجانې شیر کوو. خدا را مسلمانه دا دسیسې، دا آلات د اسلام د دفاع لپاره استعمال کا، د اسلام او د قرآن خلاف مه استعمالوه. موږ څه کوو؟ په دې خپلو ګوتو باندې ځان له جهنم نه ګټو، په دې خپلو ګوتو باندې ځان له د الله قهر نه الو، په دې خپلو ګوتو باندې د الله غضب ځان له نه الو. زموږ مخې ته سندره راغله، فورا ما شیر کړه. زما مخې ته د جنۍ تصویر راغی، ما شیر کړو. زما مخې ته ښایسته هلک راغی، ما شیر کړو. یاد وساته او هغه څوک چې سندرې شیر کوي، هغه څوک چې فلمونه شیر کوي، هغه چې د جنکو تصویران شیر کوي، هغه چې د ښایسته هلکانو تصویران شیر کوي، ته به سبا قبر کې پروت دی. خو ستا دغه سندره چې تا شیر کړه، بل مسلمان وکتله او بل مسلمان شیر کې بل وکتله، بل شیر کې بل وکتله. چې څومره خلک دا سندره ګوري، چې څومره خلک دا ډرامه او فلم ګوري، چې څومره خلک د جنۍ دا تصویر ګوري، چې څومره خلک د دې ښایسته هلک دا تصویر ګوري، ستا پکې مستقلا حصه ده، ستا پکې الله مستقلا عذاب او سزا درکوي. افسوس دا دی، د هلکانو تصویران خو شیر کېدلی شي، موسیقي شیر کېدلی شي، فلم شیر کېدلی شي، خو کو د عالم بیان مخې ته راغی، هغې پکې ستا د آخرت سوچ کړی دی، هغې پکې ستا د دین سوچ کړی دی، هغې پکې د اسلام سوچ کړی دی، هغې پکې ستا د آخرت سوچ کړی دی، هغې پکې ستا د کامیابۍ سوچ کړی دی. بیا د دې عالم بیان څوک هم نه شیر کوي.